د شپې 2 بجې اور لګېدلی دی خو موږ ته علم نشته چې اور لګېدلی دی خو موږ د دویم چت کې بره اوسو نو لاندې اوس کافي خلک ملک راغلی دی د دې ځای کې څونه پولیس او وغیره فایر بریګیډ او څه دي امبولینس وغیره خلک هلته کافي نو زموږ په دې ملګرو کې یو کس پاڅېد د شپې هغه اواز وکړو چې لکه اور چت لګېدلی دی لوګی دی سخت وپاڅېد نو بس دومره کې موږ چې راپاڅېدو نو دی بیا ما ونه لیده چې دی څونه ټایم کې مخکې زما نه وتلی منټ که 2 سیکنډ څونه ټایم کې مخکې وتلی او تیاره وه زه خو ولګېدی او هغه لوګی دومره و چې زمونږ ساه یې بند کړه بیا مونږ چې لاندې وکتل ډېر عجیبه غوندې صورتحال و که ما چې کله دا کړکۍ په راوکړه داسې کړکۍ وه لکه دا چې لګېدلې وه ورسره خوا کې کنډیشن نو ما چې لاندې وکتل په دې هغه کې دومره هجوم د دې خلکو لاندې دی چې په درګاه وه نو زه نور پرېشر کوم چې یاره لکه د دې دونه خلکو باوجود لکه څه لاس ته چا نه پوهېږي او څه به نه کېږي چې دلته دا خلک ولاړ دی نو که په کار په وجه زه بندوبست شوی نو نور مې هغه ذهني دغه بوج دغه نسې واچو دومره لګي لاندې مې خلکو ته اواز وکړم چې رسۍ راته راواچوم عربۍ کې مې غږ وکړو نو یو کس رسۍ راواچوم نو ورسره رسۍ پرمیشن هغه ځای کې راونیول او لاندې مې هغه وکړو دا رسۍ واپس واچوم نو دا 2 کسان چې کوم ما سره په دې کمره کې پاتې شوي دي دوی دې اور ته وتلي دي بار ته ووتل خو ما بېرته دا ور رابند کړم ما نور ځای دوی زما ونه ویل چې نور کسان وتي دي دوی په دې کې دي چې یاره بس اور دننه بلډینګ کې لګېدلی دی بس بار ته وځو که نه اوس دا پته خو نه شته چې لاندې کوم ځای نه اخې ځای راځی کوم دا 2 راپسې بېرته راننوتل دا چې واپس راننوتل نو دومره کې دغه اور سوي وو ښه کافي تپ وایي نو ما هم دا کوله چې یاره زه دا وخت پوره کړو زه موندم خو چې ما وخت پوره کړو بار مې اندازه واخیستم ما جوړه پوره کړی شو نو زه واپس پاتې شوم دومره کې دوی بېرته راننوتل بس ما چې هغه رسۍ وتړله ورسره یو کس بیا ورپوس کړل دا بل پوس کړ درېیم کس ته رسۍ پوه شو لاندې چې لاړو ملګري نو ټول زه وکتل راوکتل خو ټول ګډوډ دي څوک هغه ځای ناست څوک دې ځای ناست څوک دې ځای ناست خو روډ چې کوم وویل دا جریان پرې وکړي دوی د وره سره بالکل نږدې بار ناست دي نو کپړې مې تللی ښه کافي خراب شوی وې او متاثره شوی وه